ما ته دا وطن د تربت نیولې در پېښوره پورې در چمنه پورې داسې په دې وطن کې اوسېدونکي هر څومره انسانان چې دي دا ما ته فوج نه دی راکړی د الیکشن کمیشن داسې دی چې نوم د الیکشن کمیشن خو دی مراعات خو سته نوکرۍ خو سته خو دا یو جنرل سټور دی خوابدي دي ډرامې شروع دي د جیل کیمرو د لارې تصویرونه راوځي تا د باچا خان جیل څه لیدلی دی تا د خان عبدالولي خان جیل څه لیدلی دی شروع کوم په نامه د لوی خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی د عوامي نیشنل پارټۍ بلوچستان له اړخه زموږ د ګران مشر ایمل ولی خان د استقبالي په غرض د دې درنې او ډېرې پرتمینې غونډې دروند میلمه د پښتون افغان ملت د رهبري کورنۍ وارث د رهبري پارټۍ مشر ایمل ولی خان ورور په سټیج ناست د پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو د پښتون فرونټ فدریشن ملګرو د پارلمان غړو د صوبې پر سطح د ټولې صوبې د یوې ضلعې ذمهواره ملګرو د ضلعي تنظیمانو مشرانو صدرو سیکټریانو د میډیا ملګرو ستاسو د ټولو په اجازت د ټولو د مخه اول د ایمل ولی خان کور ودانۍ وایو حسب وعده چې کله مرکزي کونسل وسو د پارټۍ مرکزي تنظیم په وجود کې راغله د ټول ملک مندوبینو ایمل ولی خان ته دا پیټي ورپشا کې د قومي تحریک د دې ذمہداري خاوند کړي نو د خپل کونسل په اولینی تقریر کې دا خبره چې زبا خپل د تنظیمي صدارت د ټینیور آغاز د کوټي څخه کوم د بلوچستان څخه به کوم نو د هغه وعده د پاسداري لاندې ایمل ولی خان پرون کوټي تراغلی دی د پراتک د تنظیم د یو فر لاړخه د زړه لته شراغلاست وایو او بیا پارون چې د ایرپورټ د راوتلو څخه نیولې بیا د پښتون فرونټ فدریشن د پارونۍ ډېر پروکاره استقبالیه تقریبا پوری او بیا نن په ارباب هاوس کې په بله معنا یو قسم د ټولې صوبې د کداورو جوماتو په یو لحاظ هرکلی بل د دم په مشري کې د مظلوم محکومو اقوامو دپاره یو لاره خلاصول د په هغه بنیاد د هغه ټولو تنظیمانو د پارټیانو د مشرانو او بیا نن دا اوس چې تاسو کوم دروند ګډون په زړه پورې ګډون د ټولې صوبې د نمایندګۍ د لارې د ده په استقبال کې نن په میټروپولیټن په دې سبزهزار کې وکړه ستاسو د یو فرد په زرهاو وارو د زړه له تله شکریه ادا کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ګرانو ملګرو خبره به ایمل خان کوي زه صرف دومره وایم چې موږ د دې ملک په دې ننني حالاتو کې په حیثیت قامونه مظلوم یا د خطې د لارې چې د کومو حالاتو څخه تېرېږو نو داسې متحرکه سیاست لکه نن چې زموږ له اړخه په تنظیمي بنیادو هم روان دی د ملک د کامپرستو ګوندونو سیاسي کداورو جماعتونو پر بنیاد هم روان دی او بیا خپل ګوند هم ولسي طور متحرک کولو
پر بنیاد هم روان دی دا په تاریخ کې په پارون کې به ډېره اړتیا درلودله خو په نن حالاتو کې دا بې انتها ډېره اړتیا لري ځکه چې ګرانو ملګرو دا 78 کاله زموږ پر دې خطه پر دې پښتون بلوچ وطن یا د نورو محکومو اقوامو پر وطنو چې کوم څه لږ ډېر په پرده کې تېرېده روان ول وسایل یې قبضه کېده کداور سیاسي تحریکونه وروهل میسنګ پرسن سیاسي قیادت د مخه ایستل کداور صحافیان پورته کول دا چې د ملک پر سطح حتی چې د سیټ وقار رنګ ججان د منځه ایستل دا ټولې لوبې دا ټولې سلسلې دا ګوډاګي پارلمنټونه جوړول دا ټولې کیسې روانې ولې خو نن چې کوم حالات دي نن دا فوج دا ثابتول غواړي نن دا د خپل ټول ولس تشکاره کول غواړي چې دا ملک د دې ملک د ولس نه دی دا ملک د فوج دی دا ملک د جاسوسي ادارو دی دلته که پارلمنت په وجود کې راځي نو هم مالک به دی داسې مالک نه دی دی د تا پیسې هم اخلي دی پتا نامینیشن هم کوي او دی سهار د فیصلو د واک او اختیار مالک هم دی د نن عدالت بلیک میل کړی دی دا په تاریخ کې د دنیا په یو ملک نشته چې د جج په بیډروم کې کیمرې ولګو زموږ انټيليجنس ادارې زموږ ریاست د جوډیشل مجسټریټ څخه نیولې در سپریم کورټ در جج پورې رسیدلې دي د ججانو په بیډروم کې کیمرې ولګي د خپل کور او کاله سره د هغه اکټیویټي مانیټر کوي او سهار اور باندې بلیک میل کوي زموږ فوج دې حال ته رسېدلی دی چې د ده د لاسه د ده د وجې په ملک کې ټولې ادارې مفلوجې دي پرون په هندوستان کې انتخابات وسوله راهول ګاندي وایي چې موږ په داسې حالاتو کې انتخابات وکړي چې مودي د هرې خوا د عدالت د لارې د ریاستي ادارو د لارې د انتظامیې د لارې پر موږ ټولې لارې تړل وغوښتل ول زه افرین وایم خپل الیکشن کمیشن ته چې داسې الیکشن یې وکړي چې د ده عزایم یې ټول د خاورو سره ورخاورې کړل باوجود د دې چې د هر څه د ده پاکې ول خو زموږ الیکشن کمیشن داسې دی چې نوم د الیکشن کمیشن خو دی مراعات خوستا نوکرۍ خوستا خو دا یو جرنل سټور دی په دې جرنل سټور کې چې کوم څوک د مخه ورغلی د دې فوج د لارې د دې فوج په وجه باندې د دې ریاست په وجه باندې چې چا ډېره سودا پکې وکړه ګټه به هغه درلاسه کوي دې فوج نن د دې ټولو کارو سره سره دا ټیکهدار د روډ هم جوړ سوی دی FWO هم د ده په لاس کې ده NLC هم دی چلی ترانسپورټ هم د ده دی حتی زمینداري هم د شروع کړې ده وایي کښت و کرونده به هم زه کومه دا ټولې سلسلې چې د بلډینګ یې واخلې در پارلیمنټه پورې در جوډیشري پورې در الیکشن کمیشنه پورې حتی چې سیاسي جماعتونه هم دی نه یې لکوي نو په دې حالاتو کې هغه سیاست چې نن موږ او تاسو په 4مه پیړۍ کې د ایمل خان په قیادت کې روانې کوو دا د تاریخ په ننني پړاو کې در هر وخت زیاته اړتیا لري موږ دا منو که دا پاکستان فوج د ځان بولي خو دا وطنونه د بلوچ پښتون اقوامو دي ما ته دا وطن د تربته نیولې در پېښوره پورې در چمنه پورې داسې په دې وطن کې اوسېدونکي هر څومره انسانان چې دي دا ما ته فوج نه دی راکړی دا د پښتون بلوچ وطن ملکیت د سوونو نه د زرونو کالو څخه دی ته چې د هر نسل څخه ستا چې په هره لار تربیت سوی دی خدا چې ته زما په عزت حمله اورې زما په پارلیمنټ حمله اورې زما په جوډیشري حمله اورې هر کاروبار هر څه تا په لاس کې اخیستی دي د دې دپاره یو متحرکه ورځ غواړي موږ په دې فخر کوو چې نن د ایمل ولي خان په مشري کې د دې صوبې کداور سیاسي جماعتونو سره کښېنستل یو لاره یې وټاکله
او پر دې د پیمان وکړي چې دا کار به د حکومت او د اقتدار دپاره نه وي، داسې اپوزیشن به نه وي چې وایي زموږ ټول تحریک به د آئین د تحفظ دپاره وي، زموږ ټول تحریک به د فوج په خلاف وي، خو وایي خبره د فوج بغیر زه د چا سره نه کوم. دا څنګه سیاست دی؟ فوج د سیاست ایستل غواړي، جرنیلان د سیاسي مجلسو ایستل غواړي او خبره د فوج سره کوي. نو دا هغه خبره ده چې څوک چې دي فیسیلیټیټ شوي دي او څوک افیکټ شوي دي. نن هغه څوک چې فیسیلیټیټ شوي دي هغه خوشحاله دي، هغه څوک چې افیکټ شوي دي هغه خوابدي دي. ډرامې شروع دي، د جیل کیمرو د لارې تصویرونه راوځي، دا د باچا خان جیل څه لیدلی دي، دا د خان عبدالولي خان جیل څه لیدلی دي، دا د بلوچ پښتون اقوامو د ځوانانو د سیاسي اکابرونو جیلونه څه لیدلی دي. ته نن چې لایبرري په جیل کې درته اویلیبله ده، سویمینګ پول درته اویلیبل دی، مشینان د ایکسرسایز درته اویلیبل دی، کاله د لاسو په غوړي کې خورې و زه تنګ یم یا بل محترم څه وایي. نو ګرانو ملګرو، دا زموږ د نن اتحاد پر دې باندې ډېره اوږده خبره وسوله چې دا اتحاد د حکومت او د اقتدار دپاره نه دی، دا د دې وطن د حقیقي مسایلو دپاره دی. نوره خبره کول نه غواړو. ګرانو ملګرو، پر 12 تاریخه په کوټه ښار کې پر دغه پیښو خاص کر چې پر چمن کم څه روان دي، په کم شکل روان دي، دا خبره موږ بارها کړې ده. پر غزه باندې زموږ سوشل میډیا اکټیوه ده، پر کشمیر اکټیوه ده، خو پر چمن ولې خاموشه؟ موږ د تا پوښتنه کوو، دا د ګلۍ او د کوڅې د فوج او د انټلیجنس ادارو سره جنګ په تاریخ کې چا تر اوسه لیدلی دی چې بختربند ګاډۍ دي پر ولس راایستلي دي او خلک د جیلو ته بیولي دي؟ عدالت یې نه پېښوی، جوډیشل مجسټریټ، سیشن کورټ، های کورټ یو شي ته نه پېښوی، په وهلو په ټکولو یې وژنې، یا خلک مړه کړې، درېیمه ورځ بعد یې کیلې د لارې یو جاسوس یو دلال در وغواړې چې راسه ستا دا جنازه پورته کړه. دا کم حالات چې نن پر دوکۍ دي، دا کم حالات چې نن پر بلوچ وطن دي، نو تا څه خوند پر واخیستی؟ نن د نواب خیربخش مري د مرګ ورځ ده، خراج عقیدت ورته پېښوو. رښتیا خبره دا ده چې په کومه لار هغوی د بلوڅو نن بنیادونه ور جوړ کړل، ته پښتون هم دې ته مجبوره کوې. ته نن هم دا کام نن په دې آل پارټیز کې پر دې بیخي ډېره خبره وسوله. ډاکټر مالک بلوڅ وایي چې ما ته بلوڅ ځوانان پیغلونه راکوي چې بس ته ډاکټر صاحب دا لاره په مخه واخله چې غرې ځای دی، دا لاره په مخه واخله چې په زور او په زبردستي خپل حق درلاسه کړو، خپل ازادي درلاسه کړو. دا ګوډاګۍ پارلمنټ ته څه کوې؟ د دې پارلمنټ ته څه جوړې؟ ته پښتون هم دې خوا ته مجبوره کوې. په هر شکل یې په پاکستان کې فراډ انتخابات وسو، په فراډ انتخابات کې ماجورو قوم پرستانو ته خپل سیټان ورکړل، په فراډ انتخابات کې پنجابیانو ته خپل سیټان ورکړل، په فراډ انتخاباتو کې وسندیانو ته خپل سیټان ورکړل، خو بلوڅ پښتون یې د دې څخه محرومه کړل. نو ګرانو ملګرو، د 12 تاریخو دا احتجاج ډېر لازمي دی. په دې احتجاج کې به د کوټې څخه نیولې در اسلام آباد ته پورې در جی ایچ کیو پورې قامپاله ملتپاله ګوندونه دې ټول زورورو ته ښکاره کوي چې ستا متعلق زموږ کوم سوچ او زموږ کومې فیصلې دي. نو په دې 12 تاریخ د درېیمې ورځې په دې احتجاج کې به د ضلع کوټې تنظیم ورسره د صوبې د هر ځایه چې ملګري راتللی شي باید په ګڼ شمېر راسئ، چمن وژغورو، خپل کام وژغورو، بلوڅ پښتون وطن وژغورو، په سیاسي طریقه یې وژغورو، په جمهوري طریقه یې وژغورو، په پرامنه طریقه یې وژغورو. ډېره مننه، بیا ستاسو د ټولو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د خدای په امان. कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है,
मजलूम की आह हो या सालिम बेपरवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।